بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو درنو عزتمندو مشرانو کشرانو او همزولو ورونو، السلام علیکم. زه احسان الله صاحب سره مخاطب یم، د منیسټر محب الله خان ورور. زه ستاسو سره د کرونا په موجوده حالاتو په وساطت سره ستاسو سره به یو څو خبرې کول غواړم. کرونا یو داسې وبا ده چې د هغې د نقصاناتو نه او د هغې د اثراتو نه ټول خلک خبر دی او په هغې باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي. زه په هغې باندې مزید خبرې کول نه غواړم، خو زه به ستاسو سره د خپلو هلو ځلو د خپل حکومت د کوششونو او د هغې د هدایاتو په حواله سره یو څو خبرې کوم. کرونا چې کله په چین کې په ووهان صوبه کې ښکاره شو، د هغه وخت نه زموږ مشران، زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب، د هغه سره د هغې د کابینې وزیران صاحبان او دغه شانتې د صوبې وزیر اعلی صاحبان، هغه په دې باندې خبر و آګاه. هغوی بر وخت د دې هغه انتظامات وکړل او شکر دی چې په کم ترقي یافته ملکونو کې په تیزۍ سره هغه وبا خوره شوه، په هغه تیزۍ سره زموږ په ملک پاکستان کې خوره نه شوه. په دې موږ د الله تعالی شکرګزار یو او د خپل حکومت او د خپل وزیر اعظم صاحب، د خپل وزیر اعلی صاحب، د خپلو وزیرانو صاحبانو، د خپلې کابینې د هغې هغه هلو ځلو او د خپلې انتظامیې درونو، د خپل د صحت درونو هغه اقداماتو باندې موږ هغې ستاینه کوو او هغې بر وخت اقدامات وکړو، کوششونه وکړو، هلې ځلې وکړې. نو الحمدلله په هغه تیزۍ سره زموږ په پاکستان کې هغه وایرس تیز نه شو، خور نه شو کم چې په نورو ملکونو کې خور شو، او هغه نقصانات یې دلته کې ونه کړل کم چې په هغه ترقي یافته ملکونو کې د امریکې غوندې سوپر پاور، د ایټلي غوندې طاقتونه، دغه شانتې د فرانس، د برطانیې او د سپین غوندې طاقتونه هلته کې چې کوم نقصانات وکړو، نو د هغې په مقابله کې زموږ په ملک کې چې کوم نقصانات دي دا د نش برابر دي. د دې ټول کریډټ چې دی دا زموږ مشرانو ته ځي، زموږ وزیر اعظم صاحب ته ځي، زموږ وزیر اعلی صاحب ته ځي او دغه شان زموږ نور وزیر اعلیګان صاحبانو ته ځي، زموږ منسټرانو ته، زموږ مراد سعید صاحب، محب الله خان منسټر صاحب، هغې وخت په وخت د خپلو عوامو سره مخاطب شوي دي او خپل عوام یې باخبره کړي دي. نو د دې وجه وه چې هغه دغه په دومره تیزۍ سره خور نه شو. شکر دی موږ د الله تعالی شکرګزار یو او د دې بیا ستاینه کوو. بل لا 15 یونین کونسلو کې چې د مټې تحصیل کم کرونا کیسونه ښکاره شو، د هغې په وجه باندې په هغه یونین کونسلو کې مکمل لاک ډاون شو. نو په دغه لاک ډاون باندې زمونږ ډېر خلک متاثره هم شو او هغې ته په دې باندې تکلیف هم ورسېد. خو دا تکلیف نه دی، دا زمونږ د حفاظت دپاره او زمونږ د بهترۍ دپاره هغې دا اقدامات کړي دي. ځکه که دغه سوشل ډسټنسنګ دا فاصله موږ نه وی ساتلی، دغه لاک ډاون زموږ نه وی شوی، نو زموږ خلک خو د یو بل سره په غم ښادو کې په هر څه کې شریک خلک دی، نو دا شی به ډېر زیات په تیزۍ سره خور شوی او زموږ ټول تحصیل بلکې زموږ ټول سواد دا به د دې نه متاثره شوی. نو په دې وجه باندې دغه ځایونه چې دي دا مکمل لاک ډاون شو، نو هغې ته په دې باندې تکلیف ورسېدل. دغه شان زموږ ټول ملک متاثره شو. نو زموږ د وزیر اعظم صاحب سره د دې احساس و، نو هغه یکمشت 1.5 اربه روپۍ د دې غریبې طبقې دپاره، زموږ د دې کمزورې طبقې دپاره، د مزدورکارې طبقې دپاره، هغه خلک چې هغو په عزت سره خپل رزق ګټلی دی، خپل محنت مزدوري کړې ده او په عزت سره خپل کور ته هغه خپله خرچه راوړې ده، هغه د دې نه متاثره شو. نو په دې وجه باندې وزیر اعظم صاحب، زموږ مراد سعید صاحب، زموږ وزیر اعلی صاحب، زموږ محب الله خان منسټر صاحب، هغې دغه د هغې په نظر کې نو زموږ چې څومره په اسانۍ، څومره په دغه باندې په اسانه طریقه باندې د هغې هغه رجسټریشن کیدی شو، په هغه یو میسج باندې خلکو رجسټریشن وشو. هغه وله داسې نظام جوړ کړو چې د غریب او د مالداره فرق پکې کیدی شو، د متاثره خلکو او د کم متاثره خلکو فرق پکې کیدی شو. نو په دې وجه باندې هغې ډېر په اسانۍ باندې د هغې هغه رجسټریشن وشو او 1 کروڑ او 20 لکه خاندانونو ته
د هغې هغه 12,000 روپۍ پیکیج چې دی چې هغې ته شروع شو. اول رجسټریشن شو ډېر په تیزۍ سره او هغه ریلیز عمران خان صاحب دومره په تیزۍ سره وکړو، دومره زر یې وکړو چې خلک متاثره نشي، نور مزید بې عزته نشي او هغې ته هغه احساس پروګرام هغه 12,000 روپۍ شروع شو فی خاندان. نو انشاءالله په سوات کې به سبا نه او بله ورځ دلته کې هم سټارټ واخلي او ډېر زیات سټیشن یې ورکړي د دې لپاره د تقسیم لپاره او دا زیات یې په دې وجه ورکړي دي چې ګڼه جوړه نشي، ځکه د کرونا د خورېدو لپاره ګڼه چې ده دا ښه نه ده. نو حکومت د دې لپاره زیات سټیشن یې ورکړي چې خلک هغه خپل لوکل سټیشن ته په اسانۍ باندې راځي او په اسانۍ باندې خپل پیکیج وړي او ځان له پې خپله خرچه او خپل راشن او چې کوم ضرورت یې هغه بر وخت وکړي او د دې وبال نه او د دې نه الله تعالی هغې محفوظ وساتي. کم خلک چې د دې نه متاثره شوی دی، کم مریضان چې دي د هغې دپاره موږ دعا ګویو چې هغو الله تعالی صحت زر تر زره نصیب کړي. کم خلک چې د دې نه وفات شوی دی، متاثره شوی دی، د هغې د مغفرت دپاره د الله تعالی نه دعا ګویو چې الله تعالی ورته په جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي. د هغې کم خلک چې شاته متاثره شوی دی، د هغې سره د هغې په غم کې برابر شریک یو. بل کم خلک چې زموږ د دې نه متاثره شوی د هغو نه موږ هر وخت زموږ ملګري باخبره ساتي، موږ هر ټایم په رابطه کې یو د صحت د محکمې سره، د ډي ایچ او سوات سره او د ډي سي صاحب سره، د انتظامیې سره، د خپل ای سي صاحبانو سره، د دې سره موږ وخت په وخت په رابطه کې یو چې زموږ خلک چې کوم متاثره شوی دی هغې ته ډېر تکلیف ونه رسي. نو دا موږ داسې نه یو چې زنګ ناخبره یو، بلکې موږ هر وخت خبر یو. زموږ ملګري فعال دي په هر یونین کونسل کې، په هر کلي کې، په هر محله کې زموږ ملګري الحمدلله موږ خبر ساتي د خپلو ستونزو نه، د خپلو تکلیفاتو نه، د خپلو خلکو د تکلیفاتو نه. نو په دې وجه باندې موږ ستاسو په دغه تکلیفاتو کې او په دې کې برابر شریک یو او د هغې د حل کولو هر وخت زموږ منسټر صاحب، زموږ وزیر اعلی صاحب، زموږ مراد سعید منسټر صاحب، هغې او موږ ټول په شریکه باندې دا ټیم ورک دی، دا لګیا یو. زموږ وزیر اعظم صاحب، زموږ نور وزیر اعلی صاحبان ټول لګیا دي الحمدلله او انشاءالله ډېر زر به دا وبا د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا نه د الله تعالی ختمه کړي او موږ دعا ګویو چې الله تعالی ډېر زر تر زره دا حالات برابر کړي او بیا هغه خوشحالي، بیا هغه چهل پهل، بیا هغه رونق هغه زموږ بحال شي. الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي، په ټولو مسلمانانو باندې، بلکې د ټولې دنیا په انسانانو دې الله تعالی رحم وکړي او دا وبا دې الله تعالی زر تر زره ختمه کړي چې د دنیا هغه رونق، هغه زموږ د حرمینو هغه رونق، زموږ د جوماتونو هغه رونق هغه بیا بحال شي، زموږ د کاروباري مرکزونو هغه رونق بیا بحال شي. موږ د الله تعالی دعا ګویو. ډېره مهرباني، د اورېدو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په د حکومتي اقدامات، د حکومتي هدایات چې کوم یو دي، د صحت د محکمې چې کوم هدایات دي، په هغې باندې برپور د عمل کولو زه تاسو ته درخواست کوم او اول په خپل ځان باندې لاګو کولو کوشش کوم او بیا تاسو ته درخواست کوم چې د هغې تاسو په هغې باندې عمل وکړئ. ډېره مهرباني، والسلام.